जी गुड मॉर्निंग सलामुना पखैरुना څنګه जनाब تاسو ټپ ټاپ په مزي کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګورئ جناب نیخ پنیغه د هم پښتو ونه سو جناب تاسو په کله کله دا ګورئ زما دویم سټوډیو تاسو ګورئ جنن جيبه چې کوم څنګه د واده نه راغلی یا رواني خیر مارنینګ کې خو پکایره چې سوته چې کار والا کپڑے خلک واچي خو زما طبيعت دومره عادت شوی د ساده کپړو سره چې ما ته دا کپړې ډېر زیاتې هیوي ښکاري خو انیویز نن سبا زما چې کوم پلی د میس نه هغې کې د ودونو والا چې کوم ایونټس دی هغه کېږي نو زه چې هغې کې کومې کپړې واچوم نو ساري بیا ځان سر روړم ودرېږه چې دا سر زه په خیر پښتونخوا کې واچوم سو دا کلر هم ډېر زیات مزیدار ان افکورس روژه را روان دو روژې نه پس چې کوم دی بیا به د اختر د کپړو د اختر تیاریانې به هم کېږي نو مې تاسو به یو آیډیا هم میلو شي and of course زما د ډریس لپاره دومره ښایسته ډریس لپاره زما چې کوم کولیګ دی سرفراز شجیل سرفراز د هغې درې دا تھینک یو ځکه چې هغې ډېر شارټ ټایم کې زما ډرامې دپاره پوره ډریس او جولي او یو څیز چې کوم دی هغې ارینج کړي یو سپیشل تھینکس د هغې نه سو جناب د پخیر پښتونخوا پروګرام چې کوم دی زموږ ستاسو هر سهار د پیري یا د ګل د ورځې نه دوشنبې د ورځې نه د جمعې پورې سهار لسو نه تر 11 بجو پورې خو چونکې د خیر سره روژه را روان دی بیا به زموږ ستاسو ملاقات کیږي جناب په مازدیګر کې تر روژه ماتې پورې ښه لیدونکو روژه را روانه ده او څنګه چې به تاسو هم خپل پلانس کړي چې بھئی روژه را روانه ده نو ډېر خلک دا وایي پوره 11 میاشتې په دې تمه تېرې کړي چې کله روژه راشي نو بیا به وزن کموم ما د روژې نه مخکې وزن کم کړو اوس ما سره دا یره ده چې روژه کې زیات نه شي ځکه چې زه پسې یقین لرم هغه دا دی چې بھئی په روژه کې وزن کمیږي نه بلکې زیاتېږي بھئی پکوړو ته هم د خلکو چې روژه نو هسې هر خوراک تړه کېږي که نه نو کله چې روژه راځي روژه نو وایي چې روژه مات دپاره دام پکار دی دام پکار دی هسې تاسو وګورئ کور کې به یو سالن یا یو سب تیار هغه به وخوري او کله چې روژه نه وایي چې نه روژه ماتې کې درستخان باندې چې کم دی نو دا خوراک هم پکار دی دا خوراک هم پکار دی هغې کې بیا اوور ایټینګ وشي او د هغې وجې نه چې دی بیا وزن چې دی نو هغه زیاتېږي نو زه هم په دې یاره کې یم چې خدای پاک زه به اوس څه کوم یو خو ګراني ډېره زیاته ده او دا غوړي او دا څیزونه خو دومره زیات ګرات دي نو دا پکوړې به څنګه کېږي خو زه بیا دا یم چې ښه که پکوړې وخورم نو بیا خو زما وزن زیاتېږي سو زه په دې کشمکش کې زه یم دغه ویم چې زه خپل خوراک څنګه مینج کړم چې زما ویټ چې کوم ما کم کړی دی هغه روژه کې زیات نه شي سو تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې بھئی په روژه کې خپل ویټ څنګه کم کړئ خو چې ویټ تاسو کم یې کړئ نو تراویح هم درنه په اسانه باندې کېږي عبادت هم درنه په اسانه کېږي سستی به هم در باندې نه صحیح ده اور کوشش دا کوئ چې تاسو کوم خواړه هم تیاروئ که هغه چنه چاټ دی که هغه سموسې پکوړې دي نو کوشش کوئ چې کور کې په خپل لاسو باندې تیار کړي د هغې دوه فایدې دي یو خو دا دی چې هغه به تاسو ته ارزانه پرېوځي د بازار نه دویمه خبره ده چې هغه به هیلدي بیا به صفا سوتري چې کومو غوړو کې تاسو تیاروئ کم څیزونه چې تاسو په هغې کې اچوئ نو هغه به تاسو پته چې بھئی دا موږ صفا سوتره دې کې اچولي دي دا ډېره زیاته ضروري خبر ده صحت سره ما ته رایاد شو چې مې ګپروم کې وم نو ما نیوز وکتو چې تقریبا د 100 نه زیات خلک چې کوم دی هغه په کرونا باندې بیا اخته شوي دي هسپتالونو کې چې دي هغه اډمټ دي نو پلیز ځان سره خیال کوئ ماسک چې کوم دی هغه اچوئ دا ډېر زیات ضروري دی او همدې سره زو د شام پخلي طرف ته وګورو چې نن زموږ کوم شیف دی زکي هغه موږ تاسو ته نن څه تیاروي جی السلام علیکم زکي وعلیکم السلام څه تیاروئ نن میډم ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې ډش پخوم شاټینګ مساله شاټینګ مساله سو دې ته اردو کې څه وایي پوټا کلیجی مساله پوټا کلیجی مساله اوکے ها دا ډېر زبردست ډش دی او ډېر اور نون سپایسی ډش دی اور ما فیوریټ ډش دی دا ډېر زبردست اور ډفرنٹ سټایل کې جوړم با اور د دې کم هغه ټیسټ برډ دی هغه به ازبکستان ټیسټ بیا خو صحیح دی ځکه بیا به دونه سپایسي نه بیا به زه خوړی شم بالکل کرش چلی به نه ورښکاره او هسې همده چې نن دا شاټینګ والا مساله تیاروي نو زموږ ډېر کولیګ ته دا به خوري څوک وایي ته جوړ تنګ شو چې ته دا به کله ګردې پخې کله دا پخې وایي ته زموږ تنګ شي ما ورته یې ویلې وایي دا خو موږ نه خورو ما ورته یې مې زه خورم که نه نو هغه هم ټول حیرانه شو که نه زما خو دا څیزونه ډېر خوښې لرې پړپوسه کلیجي ښه د دې کوم طریقه ده د دې کوم مثالې استعمالېږي فرسټ اف اول ډوډوز وکړم دې لپاره موږ پکار دی 500 ګرام پوټا کلیجي پکار ده اور دې لا هغه نه پس هاف ټي سپون زیره ثابت زیره پکار دی 1 هاف ټي سپون موږ لا وایټ پیپر پکار دی 2 ټیبل سپون موږ لا ملک کریم پکار دی حسب ذائقه مالګه پکار ده اسپیشلی د دې ټیسټ برډ کو ټیسټ لپاره دا د کول دا فلاور پکار دی موږ لکه دا هغه نه پس
1 टीस्पून मुंगला चिकन पाउडर पकार दे और टेस्ट लपारा यो टेस्ट बाद पकार दे रहा है स्पेशली डायो और यो स्पेशली द सिनेमन स्टिक हाफ आका पकार दे लपारा मुंगला दालचीनी और हाफ टी स्पून मुंगला ज़ीरा सा गर्मा मसाला पकार दा हाफ टी स्पून मुंगला क्रश चिली पकार दा हाँ स्पेशली ददे लपारा कम सीधा ददे मिसाले लपारा जो 500 ग्राम माला टमाटर पकार दी ड्रेसिंग लपारा यो अदद बादरंग पकार दे यो अदद गाजर पकार दा यो अदद सून पकार दे यो अदद उगा पकार दा और टेस्ट चेंज को लपारा फ्रेगनेंस लपारा पुदीना पकार दा और स्पेशली कम ददे बगैर दा डिश तैयारी की ना स्पेशली दे लपारा शाटिंग फ्राई को वागे लपारा 75 ml मुंगला दा शमा कुकिंग ऑयल दा पकार दे मुंगला हाँ जी ददे कम तरीका दा ढेर आसान दा फर्स्ट ऑफ ऑल दा सुबह मीडियम हाफ फ्लेम बा बने दा शाटिंग के शमा कुकिंग ऑयल के बा फ्राई के बा संगा सडन दा शमा कुकिंग ऑयल बवा छे है कि साबुत ज़ीरा वाइट पेपर गर्मा मसाला तेज़बाद सेलमन स्टिक और आगे पास बादामी दा गुलूना यो दा आगे पके वाचे बा और चिकन पाउडर दा पके लगाओ शमा कुकिंग ऑयल के सरब के आगे लगाओ सरब शी आगे पास शाटिंग की बवाचू तकरीबन 15 मिनट मुंगला फ्राई को बा मीडियम हाफ फ्लेम बाने बागला दम बाने प्रीदू दा संगा बा अकल उबो प्रीदी बा ऑयल बबर राशि आगे पास दाबा तैयार भी लोगों ते ना बल तर लाड़ बिशू शमा कुकिंग ऑयल बवालू उगा और सुन दाबा चोप को और मीडियम फ्लेम बने शमा कुकिंग ऑयल की दाबा सरकोबा संगा सशी आगे पास टमाटर व चोप को आगे पास दाबा खा फ्राई कोबा संगा फ्रेश आगे पास दाबा दम बने बकीदू संगा दम ऑयल बर राशि आगे पास दा का मिसाल तैयार कर दा तैयार बेशी आगे पास साबुत ज़ीरा वाइट पेपर गर्मा मसाला सेलमन स्टिक चिकन पाउडर आगे पास मालगा और दाबा देखिए मिक्स कोबा और दा संगा मिक्स किया आगे पास मिल्क क्रीम स्पेशल आखिर के मुंगा मिल्क क्रीम बाजू बोले संगा ऑयल बर राशि आखिर के दावा मिल्क क्रीम पके आजू अगले बाने दम बने बेकीरू संगा दाव तक तक 5 मिनट दिला पकार दी तैयार हो लपा दरी ग्रेवी तैयार हो लपा संगा दम ग्रेवी तैयार शी आगे ना पास दाज हम शटिंग मुंगा शमा कुकिंग ऑयल की फ्राई करी दी दाब उबासू उस्तासु मर्जी दा देखिए मिक्स के या जुदा के दे सरा मिसाले सरा और दा टेस्ट वक्त ददे खपल टेस्ट दे बे लगन ते देखिए मिक्स के नोर पके खपल जान त सेट दा हम खोलशी अगर पास दा संग तैयार बेशी अगर पास कमुंगा ड्रेसिंग लपर गाजर बादरंग स्पीड कम बिया स्पीड थी तदे कम गाजर और दा बादरंग दाबा ड्रेसिंग लपर के तैयार कर दा अगर पास दालमो डिश आगे आउट बेशी दा तैयार दा तरीका दा आसाना खता रोजे तस तैयारी करे देता खुद ही हुई और रोजे लपारा मैडम नन ढेर ज़बरदस्त में डिशों में तैयार कर लेते पहले ढेर ज़बरदस्त कढ़ायाने मटन कढ़ाई पाए अच्छा समोसे आलू सॉरी दही भले हलवा पूड़ी और ढेर ज़बरदस्त चीज़ों में आवड़ दिले ढेर और बल स्पेशली कम ड्रिंक्स मुझे जोड़म्बा पीना कोलाडा स्ट्रॉबेरी कोलाडा आगे पास मिड मार्गिडा ब्लू लगून और रेड बुल ब्लास्टर दाटुल सीजन में जोटल ड्रिंक्स लबार स्पेशली दे रमज़ान कम सेगमेंट दे दा फमु दे ज़बरदस्त तैयारी में कर दा तस्ता तपोसु को जे ताख पला से तैयारी करे तारा प्रोग्राम मेन्यू हुए लका मुस्मा दा तैयारी करे ची भाई जूस संगा पदी बाने कार कोम ची लेक जमा वेट कम शेव ची दा रोजा की ज़्यादा नशीन ज़ख्पल डाइट वाले सरदा जूस कुम चीज़ से डाइट टू सातम सन मादा सिताना दो को ब्या जमा दा तैयारी दा चीज़ बा इंशाल्लाह वलने रोजे ने चीज़ ख़त्म बशिरो को मा ब्या बची कम दिन तरावीब में बेगम दा सूस को सूर का तरावीब को मकर नमे दशलु न को बशिरो को आखिर कितने सी चा पिंजल सुरुजी पर सड़ी एनर्जी डी ज़्यादा डाउन ची है ना नो दा जमा प्लान नो दा सब प्लान्स करी दी सब प्लान्स लरे माँ स्पेशली माँ रोजे लपारा स्पेशल में तैयारी कर रहा अवल बार रोजे यो सड़े रोजे के रोजे के सर स्टार्ट सड़े बेखी सुची सड़े रोजे सड़े रोजे की थी आखिर पास सड़े अड़े की कट ना पास और मुँह झुकूगा ना हाँ शैतान मुँह गालिब ढेर ज़्यादा आगे पास मुँगा जकी मुँगा वापस राजू सही दे वर्कोडे शानी ब्रेक तरफ तजू लिदुन के वर्कोडे शानी ब्रेक लू बिया राजू
جناب ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته جناب کله چې زما پروګرام ته د نن د نهې په ورځ باندې داسې ځوانان راځي چې افکورس هغوی محنت کړي او ټیکنالوژي حوالې سره چې کوم د هغوی لاسته راوړنې لري او هغوی کار کوي نو زما امید د دې نه زیات شي چې زموږ د سیمې خلک یا زموږ د ملک ځوانان چې کوم دي زموږ د وطن چې کوم ځوانان دي هغه د خپلې خاورې دپاره ډېر ښه مستقبل راوړي ځکه چې تعلیم او پرمختګ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی د یو سیمې د یو خلکو د یو قوم دپاره چې هغوی مخکې ولاړ شي او د دنیا سره اوږه په اوږه باندې قدم واخلي او بیا چې کوم د ټیکنالوژي خبره کوو لکه مخکې ورځو کې موږ دا خبره کوله هغه ملکونه چې هغه ښه انجینیرز لري ایجوکیټډ لاټ زیات لري دا نیو جنریشن چې د هغوی کوم دی هغه صرف ډاکټرز نه دي انجینیرز دي په هغې کې اوس خو ماشاءالله هر یو فیلډ چې کوم دی دومره وسیع شو چې په هر یو فیلډ کې بېلې بېلې څانګې دي مطلب هغې کې تاسو بېل بېل برخې چې کومې دي هغه چې کوم دی هغې کې کار کولی شئ صحیح ده او دغه د نن سبا د دور چې کوم دی هغه ضرورت دی بیا چې کله موږ راځو د پینډیمک یا د کووډ طرف ته نو هر بزنس چې کوم دی هغه که تاسو کتلي هغه آنلاین شو صحیح ده نو مطلب دا دی چې آنلاین کار کون چې کوم دی یا بزنس کون چې دی نو دا د دې رجحان یا د دې خیال نور هم زیات شو میبي په نورو ملکونو کې چې کوم دی هغه مخکې زیات خو پاکستان کې چې دی هغه د پینډیمک نه پس خلکو چې اوکې دا آنلاین هم کیدی شي اوکې کور کې په ناسته ناسته باندې هم موږ دا بزنسونه یا دا کارونه کولی شو ما سره اوس داسې یو ځوان ناست چې هغې سره موږ اپس باره کې خبرې کوو وی که نه چې موږ کله موبایل نوی والو نو موږ وایو چېرې دا اپ پکې ډاونلوډ کړو دا اپ پکې ډاونلوډ کړو د ټلویزیون چې کوم دی هغه خپل اپس راوتل چې بی تاسو اوس ټلویزیون ما خو که نه چې اوس ټلویزیون خو په کور کې دونه غټ سکرین ته هم ضرورت نه چې تاسو سره ورکوټې موبایل د تاسو په هغې کې چې کوم دی نو د خپلې خوښې پروګرامس چې کوم دی هغه فالو کولو شي کتلی شي ځکه چې هر چینل چې کوم دی هغه خپل اپ جوړ کړی دی بیا داسې هر برانډ چې کوم دی هغې خپل اپس جوړ کړي بیا داسې سپورټس اپس دي بلا شي ایجوکیشنل چې کوم دی هغه هم اپس شته دي نو په دې باندې به خبرې کوو جناب نعمان علي شاه سره نعمان ستړي مشئ څنګه تاسو ښه یې صحت ښه دی نعمان علي شاه د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی د لیدونکو ته لږه لنډه غوندې خپله پېژنګلو جی جی بالکل ما بیسیکلی تعلق د بنو سره دی او 2013 کې زه دلته اسلام آباد ته راغلی وم او ما 3 کاله دلته جاب وکړو ښه ډېر ښه جی جی او هغې نه بعد 2016 کې ما خپله کمپني سټارټ کړه د 7 سول ټیکنالوژیز پرایویټ لیمیټډ په نامه باندې ډېر ښه ډېر ښه جی او اوس ما سره تقریبا 100+ امپلایز دي او دلته مې 5 آفیسونه دي اسلام آباد کې بهر هم یو اس اے کې استونیا کې یوروپ کې هلته هم موږ مطلب جی بی بیس باندې چې کوم دی هلته آفیسونه کولو جاب اوس راځم جاب باندې جی جی د جاب نه مخکې دا چې د اپس او د دې فیلډ ته د راتلو سوچ دې څنګه و کور کې درته چا ووي او څنګه تا ته پته لګېده چې را روان فیوچر هم د دې دی جی جی بالکل اصل نه ما شوق و د 5 چټي کلاس نه میډل کلاس نه ما هغې ټایم نه چې کوم ما به د هلکه بنو کې ډېر زیات لیمیټیشن وي او بس څه اویلیبل وي د شارټ کورسز وغیره نو هغه به مونږ کولو اکیډمیک مطلب ما کورسونه ورسونه کړي دي بیا به د سیډیګانې هغه ټایم کې ملاوېدې د لرنینګ والا بیا به کتابونه ملاوېدل اوکې نو مونږ سټارټ لرنینګ ته هغه چې وایي که نه چې سیلف هغه لرنینګ تاسو کړی مطلب تاسو به دا سیریزي څیزونه به تاسو هغه سر دي نه به تاسو خپله زده کړه کوله ایگزیکټلی نو ما شوق ما په 9th کې هم کمپیوټر ساینس ویلو بیا په فرست ایئر سیکنډ کې او د ټولو سټوډنټس لپاره ډېر زیات ګران ساینس زما خو مازغه نه خلاصېږي بالکل بالکل نو ما هغې ټایم نه کمپیوټر ساینس او بیا زه په خپل شوق باندې چې کومه دی ما سافټویر انجینیرینګ وکړو یونیورسټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوژي بنو او 2013 کې ما جی انجینیرینګ کمپلیټ کو او هغې کې ما ګولډ میډل هم واخیستو او ما ټاپ کړی ماشاءالله ماشاءالله ګډ الحمدلله ټاپر موږ سره ناست مطلب جی جی الحمدلله ډېر ښه نو موږ دا وایو که زموږ ځوانان فوکسډ وي او هغې ته معلوم وي چې هغې کوم طرف ته روان دي نو د ټالنټ کمی پکې نشته ټالنټ کمی پکې نشته او مین چیز تاسو څنګه وایي چې فوکس دی که نه نو مین چیز هم فوکس دی چې دا انسان زده کو که نه چې ما کوم فیلډ سره شوق دی او هغه کې چې ورته وایي که نه چې when passion become profession نو هغه چې کوم دی هغه کس لایف کې ډېر څه اچیو کو ښه نو من دا راته وایي چې جاب چې خو ډېر تا لکه 3 کاله تاسو جاب وکړه که نه نو اوس دا چې د جاب نه پس دا خو خلک وایي چېرې که ګټه دی که تاوانه د بل سړي ده زه ځمه ما ته هر میاشت چې کوم دی سیلري میلاویږي نو زه ځان له دا تکلیف ورکړم چې زه ځان دپاره یو کمپني چې دی نه هغه اسټابلیش کړم دا به پته نشته وچلیږي دا انویسټمنټ په زما ډوب شي دا به څنګه شي سو لږ مونږ ته دې باره کې ځکه ستاسو سټوري ځکه اورېدل غواړم زما غوندې یا نور چې کوم داسې خلک ناست وي بیا هغه موټیویټ شي بیا هغه دا سوچ کوي چې زه انویسټمنټ وکړم خو یریږي نو ریسک حواله سره راته وایي که
ستا ښه ټیک ټاک جاب و 3 کاله یو ځای کې ته وي تا ولې هغه پرېښود تا ولې وایي چې زه بزنس وکړم ایگزیکټلی بالکل تاسو خبره صحیح ده اصل چې کله ما جاب کولو که نه او مونږ مطلب خپل سی او ته کتل یا خپل چې کوم مونږ منټور چې یاره اوس دی الګ چې دی 100 کسان ته جاب ورکړی دی نو ولې نه زه هم جاب کریټر جوړ شم بجای خپل یو ټایم سره انسان لرننګ وکړو که نه هغې نه بد یو کیلکولیټډ ریسک انسان اخیستی شي که نه نو یو خو داسې ریسک وي چې مطلب تا ته هغې بزنس کې بالکل پته نه وي بیخي بس تاسو خبرې واورئ دی چې یاره فلانی چې کوم دی هغه دوره پیسې ګټي یا دا بزنس کوي که نه نو هغې ته ته رینډملی چې ورشې هغې کې ډېر زیات ریسک وي نو کېدای شي ته ناکام شې خو چې کله تا مطلب یو فیلډ کې جاب وکړو ته پوه شوې نو 3-4 سال تو هغه فیلډ کې تیر کړو تا شاګردي وکړله تا ته پته ولګېده چې دی کې دی پلاس دی دی کانس دی دی فایدې دي د نقصانات دي چېرته نه به ته پروجیکټ اخلی څنګه به ته پیسې ګټې سوره ټایم کې مطلب ته کامیابېدی شي هغه یو ریشیو وي که نه سټارټ اپ ګوشي ریشیو کمپني ګوشي ریشیو چې 2% کامیابې دي 2% ناکامې دي پاکستان کې دا سکوپ دی نو هغه یو کیلکولیټډ ریسک چې ته والې نو ستا ډېر زیات چانس شي چې تاسو کامیاب شئ صحیح جی بالکل اوس راځو ایپس که نه جی څنګه چې تاسو د کاروبار خبره وکړه نو ایپس ځینې کامیاب شي ځینې ناکامه شي د ډېرو غټو غټو برانډز ایپس چې کوم دي هغه ناکامه شوي دي صحیح د په هغې کې چینل نیټورکس هم راځي په هغې کې کوم دی سپورټس هم راځي په هغې کې ځینې د کپړو برانډز هم راځي نو دا د ایپس چې دی دا چې چا ډیزاین کړي وي هغه ډیزاین ګران وي ځکه فلوپ کیږي یا ایزي نه د خلکو دپاره چې په هغې باندې پوه شي یا د دې کوالټي هغسې نه کوالټي آی مین چې هغه اپریټ کوي ته څنګه هغسې یا هغه ډاونلوډ کیږي یا هغه کرپټ کیږي یا دا سیزونه نو دی راغلي دې باندې چې کوم دی ملټیپل سیزونه افیکټ کیږي که نه یو خدای دی اوس ګوګل ته که چې ته مونږ وګورئ هغه یو پروډکټ لانچ کړی ګوګل پلس هغه به مونږ 2013-14 کې مطلب یوز کوله خو هغه اوس ختم کړو نو هغې سره پیسه هم وه پروډکټ کې هم ښه برابر و د هغه انټرفیس هم مطلب صحیح و خو بس خلکو خوښ نشو نو ډېر پروډکټ کامیابي چې کوم ده که نه هغه د خلکو د انټرسټ کې ده نو دغه هم چې لکه خلکو انټرسټ څنګه انسان هغه نظر کې کیدي ځکه چې ډېر غټ غټ نیټورک په دې باندې کار کوي غټ لکه اوس ګوګل چې کوم دی ناسې ورکوټي کمپني خو نه نو که هغه یو اپ جوړوي نو خامخا هغې خو بار یو څیز ته غاړې نظر کې ساتلی وي هغې که نه او بله خبره دا ده چې اپ جوړوي او هغه ګوګل جوړوي نو هغه ته به د خلکو د انټرسټ هم پته وي نو بیا څنګه فیل کېږي داسې د دې وجه شاته ایگزیکټلی اصل نه اوس که ته وګورې که نه نو ګوګل پلس کله چې فیسبوک راغی نو هغه ګوګل پلس چې کوم دی هغه ختم شو خلکو هغې کې انټرسټ زیات واخیستو اوس داسې اوس چې دا شارټ ویډیو فارم دی ټیک ټاک هغه چې راغو خلکو هلته انټرسټ واخیستو فیسبوک خلکو پاتې کړه داسې اوس ټویټر دی هغه باندې صرف سلیبریټیز دي او څه دي نو دا تقریبا 100% مارکیټ کیپچرینګ ده تا یو ځل مارکیټ گین کو نو تاسو اپ چې کوم دا هغه کامیابی چې ټیک ټاک چې ول میوزیکلی و میوزیکلی دومره ونه چلیدو هغې نه مخکې ډب سماش و ډب سماش چې دی رالو او لاړو هغې نه پس میوزیکلی چې راغه نو میوزیکلی هم هغه دومره هیټ نه د بیا دین ته نوم ورکو ټیک ټاک نو آیا نوم هم د یو برانډ دپاره د یو اپ دپاره میټر کېږي ایگزیکټلی اصل نه دی چې کوم کهاني وه که نه ټیک ټاک مخکې جوړ شو هغه هم نه و چلېدلی میوزیکلی بعد کې جوړ شو میوزیکلی وچلېدو هغه یو میاشت نه پاس هغه خرڅ کو په ټیک ټاک باندې نو کله دی مرج شول جی ایگزیکټلی دی کې دا سټوري وه نو هغې نه بس خلکو چې کوم دی که نه هغه ټیک ټاک یوز کول سټارټ کو اوس خو هر اپ چې کوم دی ما خیال دی چې د دنیا د ټول نه زیات ډاونلوډ اپ ته ایگزیکټلی خو اوس داسې اپس چې دي د هغې دپاره یو خبر چې څنګه کاناډا ګورمنټ او د امریکا ګورمنټ دا چې دی په دې باندې غور بلکې دا فیصله کړې چې دا بین کې ټیک ټاک که نه نو او ډېر زیات خلک هم ډېر زیات هغه یوز کوي که نه پاکستان کې هم په هغې څو ځله بین ولګېده نو داسې په یو دم باندې میلیونز خلک چې د یو اپ نه بین کېږي لکه اوس هندوستان کې چې کوم دی ټیک ټاک بین دی د ډېر ټایم نه صحیح ده نو دا د یو ایپ دپاره چې کوم دی لوی نقصان دی ظاهره خبره ده هغې کې هغه یوزر چې څومره کمیږي که نه دومره دوی ورت هم کمیږي او دومره د دوی چې کوم منتلی ریونیو ده او ډیلی ریونیو ده هغه ډیفینټلی افیکټ کېږي مونږ هم چې کوم بزنس دی نو مونږ مطلب یو ایپ جوړ کو که نه نو هغې ریونیو ډیپینډ کوي په ډاونلوډ باندې که چېرته مطلب ډېر ښه ایپ هم تا جوړ کو هغې باندې ډاونلوډ نه راځي نو تا ته به ریونیو نه میلاویږي اوس دا راته وایي چې ستاسو نه تپوس کوم تاسو څه پورې د خپل کمپنۍ نه خپل ګروپ نه چې کوم دی څومره ایپس جوړ کړي دي مونږ خو تقریبا اوس 10 سال نه زیات شو که نه دې فیلډ کې او دې کې مونږ 100+ ایپس جوړ کړي دي
او هغه او کې کې کم اپس دي څه شي د پاره دي لکه ملټیپل کیټګری مونږ ټارګټ کړی دی لکه اسلامیک کتو وای نو مونږ قبله ډایریکشن فایندر چې کوم اپ ته هغه مونږ اوس په ټاپ کې چلے ما گیا سره د منزل یو اپ ته جی، کنه جی. کې منزل دی او ایگزیکټلی منزل هم مونږ جوړ کړی دی قرآن هم مونږ جوړ کړی دی نو داسې ذکر اذکار د پر هم مونږ اپ جوړ کړی دی نو دا اسلامیک سایډ دی ایجوکیشن سایډ ته کتو ګورنه د بچانو بچو د پر چې کوم دی هغه مونږ الف ب ت چې مطلب هغه پکې زده کوي دغه 7 1 2 3 چې پکې زده کوي یا عربیک لرنینګ اپس چې کوم دی هغه مونږ جوړ کړی دي داسې کته ټولز کې لاټ شي نو دغه پی ډی ایف ریډر مونږ جوړ کړی دی ایمیج کنورټر دی مطلب د یو فارمیټ نه ته بل فارمیټ ته ایمیج کنورټ کوي نو هغه ټرینډینګ اپس هم مونږ جوړ کړی دي فوټو ایډیټینګ میں جوړ کړی دي ویډیو ایډیټینګ میں جوړ کړی دي لکه مختلف کیټګری تقریبا هر کیټګری کې مونږ کار کړی دي او مختلف اپس میں جوړ کړی دي الحمدلله مطلب د 100 ملین پلس ډاونلوډ مونږ آل اوور د ورلد گیم د گیم والا اپس چې کوم دی هغه چلیږي په پاکستان جی جی بالکل گیم زوم چلےږي هغه کې لګ انویسټمنټ زیات وي او مطلب د چې کوالټي گیم وي نو هغه چلےږي ولې نه چلےږي د شاپینګ د پاره چې کوم اپس جوړ کنه لکه مخکې مزنی برانډز دی هغه اپس تاسو ډاونلوډ کې هغه نه شاپینګ نو داسې اپس چې کوم دی دا راته داسې اپس هم تاسو جوړ کړی دي او د هغه د پاره دا غي د پاره څه زیات امپورټنت دی چې کامیاب شي ایگزیکټلی کا برانډ وی کنه برانډ خو یو کلاینټ بیس کار دی یو د کپړو برانډ دی یا یو د جوس والا برانډ دی یا یو جوړی دا ایگزیکټلی اصل نه چې کوم برانډ دی لکه ته د کپړو برانډ والا لیټ سپوز ګل احمد والا نو هغه خپل کلاینټ جوړ برانډز نو شو جی جی اچھا هغه خپل هغه جوړ دی کنه یو برانډ چې کوم دی هغه خپل کلاینټ وی نو هغه اپ په خپل ویب سټ باندې ورکو یا پلی سٹور ته چې کو هغه یوزر بس هغه آرډر ورکوي نو هغه چې کوم د صرف د سیل لپاره یو جوړیږي کنه چې هغه مطلب کپڑے آرډر کو اسانتیا سے وی یو اپ کې یو ویب سټ زیات خلک چې کوم آنلاین شاپینګ کوي لکه کوم چې د کپړو برانډز یا نور څه برانډز دي نو هغه آنلاین زی ویب سټ ته ولته نه چې کوم دی ایگزیکټلی اپ چې کوم دی هغه لاټیسټ دی کنه ویب په مخ کې او هغه لیپټاپ کې یا سیستم کې بخل کو شاپینګ کولو اپ چې کوم دی هغه بس اسانتیا سره ته شاپینګ اوکے مطلب نو ویب سټ کومه په موبایل کې کوله موبایل کوم کوله چې شغله انټرفیس لګ خراب ولې کنه نو اپ چې کوم دی هغه ډیر پرسنتیا سره یو خدای چې موبایل چې کوم انټرفیس ته یوزر فرندلی دی او هر چا سره اویلیبل وي او ویب چې کوم دغه به ته کروم ته ځې مطلب دا چې براوزر ته به ځې او هلته به ته ویب سایټ به یادې او مطلب د ډېر لیمیټیشن وي پکې دا زمونږ شاف چې دی د شور جوړ کړی دی ما خیر دی غواړي چې موږ د طرف ته لاړ شو د چې کله څه سوال کوي څه خبرې نو دی آواز نه کوي نو دی غوړی چې کوم دی هغه آواز دومره سیاسي چې زما او ستا خبرې چې دی کم شي جی زکي تاسو کوم اپ جوړول غواړئ خپل کچن لپاره زم د شمه پخلی یو اپ پکار دی بالکل زرا څنګه مې سٹارټ کې ویلو کنه دا شمه ول پکې واچولو دا ګرم مساله زیرا ثابت زیرا اور سلمون سټیک پکې واچولو دا شاټینګ پکې واچولو دا فرای کوم کنه دا راته زه تاسو پوس کوم تاسو وخت چې دی بخپل اوبر اپری دی هغه کې پکې نو دی کې به ایکسترا وب نور نه اچوي دا بخپل اوبو کې نرم شي بالکل میډم دا خپل دغه خپل یو سټیم واټر دی کنه دا کی پخلی کې پکنه اول موږ فرای بکو لغونته دا څنګه ما ته لګي دا اور تیز ضرور د لک سلو کا ازما د مور خبره وای کولینم خالیم نیما مال کوکینګ نه راځي خو لګ دې زونه باندې خو پويګم بده باندې کنه تلک فرای کوبا باغ څنګه چې اور وته کم کې کنه دا بلک صحیح پاخ شي کنه بالکل میډیم فلیم باندې پخی وکړه اوکے ثانک یو اوس بس شور باندې کې ښه ګډ او ښه نو مان صاحب سره اعظم دا راته وایي چې پاکستان کې خلک د خپل برانډ زبر په دې خبره باندې څومره اویر دي چې موږ باید اپس جوړ کو او دا ګران وی اپس جوړ ګران خو خیر نه هغه هوس الحمدلله پاکستان کې دوره ټیلنٹ ته او دوره یوت ته نه ګران آی مین لایک اکونومیکلی یا داسې چې لکه هغه افورډیبل دوره برانډ لپاره خو دوره ګران نه دی مطلب دا چې اوس ته نوی خلک دی هغه برانډ لانچ کوي هغه سوقي هغه چې کوم برانډ والا چې سوره حالت دي نو تقریبا هغه ټولو 100% هغه اپ جوړي نو هغه د سیز مونږ پوي دي چې اوس د ډیجیټل مارکیټینګ چې کوم دی یا د نو مارکیټینګ چې کوم دی دنه بغیر تاسو کار نه کوي صحیح ده نو دا اوس چې سوره مطلب نو برانډ لانچ کوي هغه خامخا د سیز هغه لپاره لازمي دی خو د سینه د ها اوس د سراته وای چې تاسو سره
کم خلک کار کوي دی باره کې جی. یا یو ټیم دی یو ګروپ دی تاسو سره نو اوس په دې منځ کې چې کم دی پنډامیک او کووډ دا سیزونه هم تیر شو نو دا افیکټ کوي تاسو کار افیکټ ایگزیکټلی هغه زموږ کار افیکټ کوي خو دوره زموږ کار خو دوره نه افیکټ کیږي ځکه چې موږ ورک فرام هوم هم کولی شو هغه بس موږ ته یو لیپټاپ پکار دی یو انټرنیټ پکار دی نو چې ته هم تاسو مطلب د هغه نه کار کولی کو موږ هم مطلب د چې کله به جاب کوو نو هغه نه پس چې کوم خپل به موږ تاسو دی فیلډ ته کم خلک راتلی شي کم انجینئرز راتلی شي کم جی دا لږ زموږ لیدونکو ته وایي موږ چې کوم فیلډ دی که نه د ایپس والا چې کوم بزنس دی نو دې کې اصل نه 4-5 ټیمز وي جی نو فرست اف آل چې کوم څوک چې جوړوي هغه ته پروګرامر مونږ وایي چې هغه د پر لازمي دی چې ته پروګرامینګ لکه دیم چې اپس کې دغه تاسو چې ما تاسو سره سل شاوخوا خلک چې د هغه جاب باندې نو ټول خو به یو کار نه کوي کنه نو دا زموږ چې کم دا وخت زموږ لیدونکو دي کم سټوډنټس هغه ګوري نو هغه بخپل ځان لزه پیدا کی چې اوکې ما دا فیل کې سبق ویل نو زما زه پدې کې شته ده نو تاسو سره کم سټوډنټس کم دي کم جی ایگزیکټلی موږ سره یو گرافیک ډیزاینینګ فیلډ دی هغه چې کوم د اپ ډیزاین کا حواله سره مطلب کوم ایمیجز وی یا کوم کلر پکې دی یوز کوي نو هغه د پر گرافیک ډیزاینینګ ټیم وي دنه بعد یو ډیجیټل مارکیټینګ موږ سره ټیم وی چې هغه د اپس ډسکرپشن لیکي او هغه نه بعد هغه اپ مارکیټینګ حواله سره هغه کار کوي ټوله دنیا کې مطلب د چې یو اپ موږ جوړ کو لیټس سپوز کیبل ډایرکشن موږ جوړ کړی دی نو هغه صرف زموږ کمپنی نه د جوړ کړی مطلب د موږ سره دنیا کې به 1500 نور کسانو هم جوړ کړی نو هغه دا کار وي چې هغه زموږ اپ په ټاپ کې راولي نو هغه ته چې انګلیش سکل لګ صحیح وي او رائټینګ سکل صحیح وي نو هغه ډیجیټل پکې ضرورت ده نو دا ډیجیټل مارکیټینګ ټیم وي د نه علاوه یو موږ پروډکټ ټیم وي پروډکټ ټیم دا کار وي چې هغه آیډیا موږ ته راکوي چې فار ایگزامپل نیکسټ تاسو اپ جوړ کړئ لکه کریټیو زمونږ میکنه کریټیو بالکل نو هغه ریکوایرمنٹ ولیکي چې اپ کې به دوره سکرین وي دا به فلو وي هغه چې کوم دی ما د پروډکټ ټیم دی نه علاوه یو کوالټي ایشورنس ټیم وي چې هغه ایشور کوي چې دا پروډکټ مونږ صحیح دی چې تب کې کریش نشته نو دا اوورال یو مطلب د 4-5 فیلډونه یې صحیح ثانک یو ویری مچ تاسو راغلی داسې کوم تاسو کوم پښتنه چې هغه زمانه مې شوی تاسو غواړئ چې بھئی هغه تاسو لیدونکو پورې ورسوي خبره تاسو موږ سره شیر کړئ جو بس ما دا میسج دی یو ته لپاره چې ټیکنالوژي چې کوم دی یا د اپس بزنس چې کوم دی یا سوره هم آنلاین پلیټ فارم دی اوس لکه دنیا چې کومه دا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی ده نو اکثر خلک دا یغه کوي کنه بهانه کوي چې را موږ سره اپورچونټی نشته نو هغه بهانه د پریک دی او کار د سٹارټ کو نو ان شاء الله پاکستان به هم دا تاسو خپل کمپنی شروع کړې ونه دي کې تاسو ډېری پیسې انویسټ کړې وې کنه نه بالکل ما د زیرو نه سٹارټ اخسته او زه چې کله ما سٹارټ اخسته نو زه یو اواز چې کوم ایز ا امپلوی مطلب درې میاشتې ما خپل کار کړی د خپل کمپنی کې ما سره 100 کوم او بس واغې نه پس بیا بالکل مینیمم مطلب 10-15 هزار نه ما سٹارټ اخسته دي او اوس الحمدلله مطلب د 2 میلیون پورې زما صرف د سیلری کاست وي د نو زیات وي ډیر ثانک یو ویری مچ چې کوم دا ماته پریزیډنشل ایوارډ ملو شو مبارک شي ډیر زیات جی ثانک یو ویری مچ تاسو زرا تک څخه لیدونکو یو ورکوټ شان ډیر شکریا چې تاسو مونږ انوایټ کړو جی بریک لو واپس راستان کی جی ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا لیدونکو یو ځلې بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس داسې یو میلمنه ما سره ناسره چې د هغې فلم ډاکومنټري فلم چې کوم دی هغې په امریکا کې ایوارډ ګټلی دی دا یوازینی ایوارډ نه دی دا یوازینی ډاکومنټري فلم نه دی نه مخکې هم دی چې کوم دی په پاکستان کې خاص کر د پښتنو په سیمه کې چې کوم دی ځینې ډېرې لوی مسلې چې کوم دی په هغې باندې کار کړی دی سوشل اکټیویټیز د هغې چې دی ډېر زیات دي په هغې کې ټرک آرټ چې موږ ګورو موږ ډېر زیات اټریکټ کوي خو هغه دی د یو ډېر زبردست پرپز دپاره چې کوم ورک شوي ماشومان یې د هغې دپاره استعمال کوي بیا د هغې نه علاوه سوره چې کومه ده او تاسو د هغې باره کې اورېدلي مې تاسو ته به پته هم وي چې په ډېرو سیمو کې دا و د هغې دپاره هغه وخت کې څه قانون نه خو د هغې جدوجهد و د هغې د ډاکومنټري د لارې چې کوم دی بیا یو هغې نه پس چې کوم دی نو قانون هم اوس چې شته دی چې د بی تاسو سوره نشي ورکولی یا د سورې دا رواج چې کوم په پښتنو کې دا ختم شي بیا د هغې نه علاوه هغې یو ډېره زبردست سانګ چې کوم دی هغه
جوړ کو فارسی او پښتو کې او شینوار لونګینه شکم دی د یو فوک سونګ دی د پښتو او دی کې هغه د افغانستان او د پاکستان سندرغاړي چې دی هغه یو ځای راوستله او هغه کلچرل او هغه ډېر زبردست یو سونګ تیار چې په هغې کې اتڼ هم و په هغې کې د افغانستان ښکلا هم و هغې کې د پاکستان ښکلا هم وه او ډېر یو زبردست سونګ یو ښایسته سندرغاړي یو ښایسته صوتي هنرمندان چې دی په هغې کې و نو زه اوس د هغې سره خبرې کوم چې د هغې تعلق هم د KP سره دی هغې د خپل سوشل اکټیویټیز څنګه شروع کړم بیا به افکورس د فلم طرف ته راځم ځکه ظاهره خبره چې ایز ان اکټر خو زما هم دغه فیلډ دی نو ما سره ناست ډېره محترمه سمر من الله ستړې مه شئ ډېره مهرباني نجیبه او نوروز مبارک شه ډیره زیاته مننه نوروز ستاسو هم مبارک شو په دې تمه باندې چې یو آزاده او خوشاله نوروز هر افغان په خپل وطن کې ولري آمین آمین ښه جي اوس سمر بیز ستاسو طرف ته راځم دا راته وایي چې لږ پروفایل طرف ته راځم اندن بیا به زه راځم د فلم طرف ته چې ستاسو تعلق خاص د پېښور سره دی سماجی کله د سریکوټ دا سبابای ته نږدې دی خو په هزارې کې راځي او دې کې دا بالکل غرونو په سر دی او دلته د دې خپل کلتور خپل سندرې خپل هر څه دي نو بس ډېر خوږ دی راته دا کلی ډېر ښه دا راته چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې یا پروینسز کې تاسو ژوند کړی دی ځکه چې ستاسو والد صاحب چې ته ټرانسفر به شو نو تاسو لاړ هغې سره خو دا راته د سوشل اکټیویټیز چې کله تاسو شروع کړل د دې شاته انسپریشن څه داسې انسپایر کړي چې تاسو لګېده چې سمر تاسو باید راوځئ او تاسو چې کوم دی دا سټپ اوچت کړئ نجیبه زه چې وړي کې وم نو ډېر ژوند مې کلي کې به تېرېدو مطلب مونږ اختر لا غم ښادي له به ډېر تلو راتلو کلي ته نو هغه زما چې کومې د کلي ملګرې وې بیا یو ټایم کې ما دا سوچ مې و چې تش دی له چې زه سکول ته لاړم کالج ته لاړم نو مونږ دواړو کې مونږ ټولو کې ډېر فرق راغی کنه مونږ وو بیا هم هغې ملګرې هغه هومره مینه وه یو بل سره هغه هومره مینه وه یو بل هغه ټوکو باندې به مونږ خندل هر څه خو تش تعلیم وجې نه انسان کې یو هغه راشي بدلون راشي نو هغه ماله یو ډېر خټه یو داسې ژوند کې یو هغه داسې نه شوق غوندي چې ولې تش یو تعلیم وجې نه د انسانان فرق راځي نو بس بیا هغه یو سوچو چې زه دې سټیج کې یم چې زه دیولسه کالج یم تش هغې جینکوله نه خو نور څومره چې زموږ پښتنې میرمنې دي څوک چې ځان له خبره نشي کولی دې له چې خلک وله پیغور ورکي په کور کې یو د تور هغه یروي او پیغور خو زما خیال کې څومره چې د زموږ میرمنو ژوند خراب کړی دی که نه نو بس ما ویل زه به خپل زموږ خلک زیاتره سمر بیبي دا یو د هغې زه به څه وایم چې یو پرابلم دی چې خلک به څه وایي خلک به څه وایي بالکل امین تاسو زه یو خبره شیر کړم ما ته پرون پته ولګېده د یو جینۍ باره کې چې ډېره ټیلنټډ ده مطلب هغه د فیشن حوالې سره که نه نو هغې په کلونو باندې چې کوم دی محنت وکړو چې هغه ایز ا میک اپ آرټسټ ایز ا سټایلسټ چې کوم دی هغې ډېر زیات محنت وکړو او چونکې زه د دې فیلډ سره یم نو ما ته د هغې د قابلیت پته ده چې زه ادب پېښور کې خو که زه هغې نه کار وکړم نو زه چې لاړه شم کراچۍ ته یا لندن چې تاسو دا ویښته کم ځای نه کلر کړي تاسو ویښته کم ځای نه کې جوړ کړي تاسو دا میک اپ چې کوم دی تاسو لوک چې کوم دی نو د هغې واده وشي نو هغې نه پس چې دی هغې خاوند هغې ته به چې ته به نور خپل سالون ته نه ځې دا خبره او ما وی چې لکه داسې واده نو هغې بیا ماته چې د هغې د مور پلار پریشر و چې موږ ته خلک تانې راکوي چې ستا لور خو چې کوم دی هغې دومره ایج نو هغه واده ولې نه کوي دا خبره سو هغې د مور پلار د زړه دپاره دا وشو اوس هغې هغه ټول هغه چې دونه کلونه هغې محنت وکړو دومره هغې زده کړه وکړه د هغې یو خپل یو په خپو باندې ودرېده د خپل یو او هغه بزنس چې کوم دی و سټاپ دی ځکه چې بس دا خبره ده بس دا یو خټ مثال دی خلک دا وایي خلک داسې وایي خلک پیغور راکوي دا دی چې پیغور راکوي نو زه به یم یو کور کې ټولو کې خټ چې کوم یو پلار یا یو رور خپل سوچ که لږ خوندې بدل کړي که نه او ودرېږي اټلیسټ خپل بچی سره ودرېږي خپل زه یو ځل مردان ته تللی وم نجیبه هلته یو هلک و داسې دی 19 کالو به هغه ویل چې زما خور له خلک پیغور ورکوي چې ته به کالج ته ځې ته به په رکشو کې ځې ته هلکان به تا ویني نو وایي زه خپل موټر سایکل باندې بوزم چې ها اوس تاسو دې له پیغور ورکوي که نه
خو داسې وي که نه رونه وي پلاران وي څوک چې ودرېږي خپل لوڼو لا او خویندو لا نو بس دا خبرې دي نو سما چې نو دې خبرو تاسو دې ته موټیویټ کړي چې به تاسو ایز ا سوشل چې ایکټیویسټ زه څه کولی شم صحیح ده اور اوس راځو تاسو د فلم حواله سره کم چې په امریکا کې جایزه اخیستې ده اوارډ چې ډېر لوی خبر ده د کرکټ آیا دا د فیمیل کرکټ ټیم حواله سره ده بالکل د دې نجیبه دا هم زموږ پښتنې چې چینکای دي دا اسلام آباد هغه بالکل آوټسکرټس کې یو سکول دی مشال داسې بالکل غریب ماشومان ولده حالت دا جنکای اسه به چې دا نورم وړې وي نو دیو به مزدوري کوله په دې پیر ودای کې اوکې دیو له دا موقع چا ورکړه هغې سکول والو چې تاسو لږ غوندې کرکټ ټرای کړئ اوس دا جنکای پړونه اچولي او کور هغه ټینشنونه خو چې کوم د کرکټ کوچ دی که نه هغه یو کس دی کوم چې د دیو پلارانو څخه ځي هغه یو د مینتونه کوي چې وګوره او رضا کوي چې په دې کې دومره لوی د شرم څه خبره ده دا خو د دیو حق دی نو زه وایم هغه یو کس چې دی هغه وجه نه دی جنکو هغه ژوند بالکل بدل شوی دی چې تاسو ته پته ده مونږ جنکای څومره منډه هم نشي کولی که نه دی له چې اخیو کې دومره شرمي دومره حیايي خو چې تاسو یو جنای له دا موقع ورکوي چې بھئی ته هم یو سپورټس ته هم هغه کولی شي څه شي کې حصه اخیستی شي نو هغې جنکو کې تش کانفیډنس نه راځي هغې نور تعلیم هم اخیستی شي هغې پی سی بي کرکټ ټیم کې کځي نو هغې ته لږ غوندې پیسې هم ملاوي تاسو خوښ ستاسو د دغه ډاکومنټري فلم چې کوم دی ځینې جلکانې به موږ لیدونکو سره شیر کړو ضرور بالکل جی اوکې سو نو دا دی بس نجیبه زه غواړم چې دا چې ایمیجز دي که نه چې پښتنې جنکای تاسو که دیو له موقع ورکوي او دیو سره ودرېږئ نو دیو ژوند کې چېرته رسېدی شي دومره غوندې خبره ده او دې فلم کې دی اخترزیب دی او کوچ دی دی یو کور ته ځي هغې پلارانو سره خبره کوي چې رضایي کړي دا اصل بدلون دی کوم چې مونږ غواړو خپل پښتنو هغلته کې د پلارانو دا دغه چې ماته خو اعتراض نشي خلک به پیغور کوي خلک نو بیا دی خیو ته وایي چې دې کې د شرم څه خبره ده دې جنکو خپل څادرې اچولې دي پړونه یې کړي دي خو دیو ډېر ټیلنټډ دي نو دیو له موقع راکړه نو بس هغه یو ټریبیوټ دی دا سکول هم څنګه پیدا کړو دا ځای هم څنګه زه هغې ورځو کې هسې بس ما غوښتل چې زه په دې سکول کې څه کار وکړم نو زه به لاړم او زه به کېناستم نو دې ګراونډ کې به ناسته وم او یو دم مې وکتل دا جنکای دي په دې څادرو کې او را روانې دي او چې کله د وله کرکټ بیټ ورکو نو یو شاټ به یې داسې وهلو تاسو به وایي چې شاید افریدي دی نو هغه یو ایمیج یې که نه چې تاسو په ټي وي کې ګورئ چې پښتنې خو بالکل مظلومې دي وهل بېوسه دي خو د چې به وله دا بیټ او بال ورکو نو دیو کې به یو ټرانسفارمیشن غوندې راغی نو بس ماله دا ایمیجز ډېر زیات زما په زړه ولګېدل دا راته وایي چې څنګه چې امریکا د پاغې کې صرف ستاسو فلم خو به نه و دې کې به داسې ډېر دې پوره دنیا کې نجیبه دې فلم څوک ماته لګي دیش اوارډونه ګټلي دي ماشاءالله دله چې هغه چې جوري وي هغه ټول دای وي چې مونږ دا سایټ دې جنکو کله نه دی کتلی او دې سره بنده ته یو امید ملاویږي یو هوپ ملاویږي
دله چې په دې کې مونږ دا نه ښیو چې دا ډېرې مظلومې دي دا ډېرې بېوسه دي نو یو بس نو وومن امپاورمنټ دی د وومن چې سترونګ وومن یو امیج دغه ښودل کیږي او مونږ تش دا ګورو که نه چې دا پلاران چې دي د یو ډېر ظالمان دي نو ظالمان دي باندې بندیزونه ډېر زیات دي سو د هغې نه جدا نو زه به یم که یو دوه هم څوک داسې ښه کار کوي نو هغه مونږ ته هایلایټ کول پکار دي او جی بالکل بالکل صحیح ښه دا راته وایي چې کلم دا ډاکومنټري جوړه ستاسو ذهن کې سو آیا یو خدا خبره چې هایلایټ شي بل لري چې 10 ایوارډ ډیره لوی خبره ده نه سو دا توقع وا یا داسې امید وو چې انټرنیشنل کمیونټي با ستاسو د یو ساده میسج نه دومره انسپایر شي او دومره متاثر شي چې هغه به 10 ایوارډز وګټي بالکل ما نه ګڼل دله چې اکثر داسې فلمونه ډیر زیات ایوارډز ګټي کوم چې لږ خوندې هغه لږ شاکینګ ومي که نه خو دې کې داسې څه شی نه دی دا لږ خوندې لایټ دی په دې کې تاسو ته به خندا هم راځي نو ما خو بالکل او پښتو کې دی ټول انګلیش سب ټایټلز دي نو بس ډېر ماله څونه ډیوریشن دی د دې څوک ماته لګي 25 منټه تر څو چې دا تاسو جوړلو دي د پاره سکرپټینګ کړو دي د پاره لیکنه کړو سورج شوټ هم کړو نو نجیبه زه چې کوم کله ډاکومنټري زه مخکې هغې خلکو سره ټایم تیروم او زه ویټ کوم چې په خپله د زما مخکې څه کیسه راځي زما ذهن کې د مخکې نه کیسه نه زه نه وم خبر چې د کوچ دومره زیات یو بالکل لک تاسو آن سپاٹ چې لاړ شئ څه ریکارډینګ وکړئ هغې نه سټوري جوړ شي لکه تاسو مخکې نه لیکلي نه وي سین بای سین زه به هلته لاړم تقریبا هره ورځ نو ما به هغې جینکو سره خبرې کولې او اوږد اوږد دیو سره ریکارډینګز به مې کول د دیو خبرې نو هغه کله ډېر مطلب بنده پې خاندي ټوکې کوي هغه جینکی نو بیا هغه ټول فوټیج زه پس د هغې نه څه کیسه نو څونه فوټیج تاسو سره ریکارډ شوی ډېر घंटो هغه دی چې ډېر زیات بتلم که نه خو یوزلی چې کله څوک ډاکومنټري جوړوي هغې اوسه که د ټایم هغه هغوي چې نه ماته دې ټایم کې دا کیسه پکاره ده زه داسې نشم کولی دله چې دې جینکو ژوند کې نور ډېرې مسلې دي صحیح زه به واپس راځم په هغې باندې به خبرې کوو لیدونکو ورکو نشانې بریک کړو واپس راستانه کیږو جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکي یو ځلې بیا ستړي مه شئ په خیر پښتونخوا ته ښه جي موږ خبرو کې تاسو دا وویلې چې یاره د دې جنکو ډېرې مسلې وي نو دا ځینې خبرې موږ سره شیر کولی شي چې د هغې د پرابلمز حوالې سره ټولو کې غټ خو دای نجیبه چې تعلیم ته مور پلار نه پرېږدي چې تعلیم پوره کړي 10 پورې هم نه پرېږدي نو هغه هم دا چې کوم دا اختر زیب دی د به ډېر مینتونه کول چې 10 پورې خو کم از کم پرېږدي هغه هم دې یارې نه کوي چې پیغور به خلک ورکوي نور پښتانه چې د دې واده نه دی شوی دا به ناوخته مطلب دا ټول پیغورونه نو غریبي ټولو کې غټه یوه مسله ده در په در دي ټول خپل کورونو نه دا یو بله غټه مسله ده کار روزګار نشته نو تاسو چې تپوس کول که نه چې ما څه که کیسه وه هغه کیسه دې له راسه که نه وه چې دې عجزانو هغه خو خپل ژوند کې دومره مسلې وي نو که زه دیو ته دا ویم چې وګوره ما کیمره نن راوړې ده او ما څه که ټایم نشته دا خو زما نیازبینتوب شو که نه نو زه به دیو ته به ایساره وم د دیو دومره په ژوند کې مسلې وي کله د چا که څه پلار مړ شو نیا مړه شوه نو کلي ته دیو ته به تللو دې له دې کې ټایم ډېر لګېدلی نو بس بنده هغه زړه ډېر خفه کېږي صحیح دا چې کوم د مور پلار کنسرنز دي د خلکو د سوسایټۍ چې کوم هغه ټولنه ده آیا دا یوازې د تعلیم کمی دی چې هغوی د خلکو پیغورونه ډېر زیات خپل د بچي د ژوند نه یا د هغه د فیوچر نه زیات چې کوم میټر کوي د خلکو پیغور یا د هغوی اوپینین که موږ وتوی نو دا د تعلیم صرف یوه وجه ده چې تعلیم نشته تعلیم ډیره ضروری ده نجیبه دله چې 10 پورې هم دا جینکای سبق ووایي نو کم از کم
یا سکول کې دیا سبق خیلی شي او چې کم ورځ د دیو لاس کې خپلې پیسې راغلې نو بیا څومره چې هم تحقیق دی هغه دا وایي چې دا جینکای بیا وهلم کم خوري د دیو خاوندان په ظلم هم کم کوي دیله چې دیو څه کوم څه نه څه هغه وي داسې طاقت وي چې بھئی ما څخه دا پیسې دي زه خپل اولاد باندې لګوم په خپل کور باندې لګوم زه په تا محتاج نه یم نو چې کله هغه محتاجي ختمه شي نو بیا په دیو ظلم هم کمي د دیو هغه ډیپینډنس هم کمي صحیح ده څنګه چې ستاسو دی ډاکومنټري فلم بلاشي ایوارډز واغستل څه لري څه فکر کوي د دې امپیکټ په هغه فیملیز چې کوم ماشومان راځي هغوی خو به هم دا کتلي وي خامخا بالکل صحیح ده څه امپیکټ هغوی او داسې زموږ په سوسایټي د دې څه امپیکټ ګورئ تاسو لکه څنګه چې سوره باندې تاسو کار کړی په دې دا امپیکټ چې پلاران چې دي هغوی ته چې مې داخل و نو هغې ټولو کنه داسې په سترګو کې اوښکې راغلل هغوی نو خبر چې موږ که لوڼو لا دا دومره ازادي ورکوو چې دی د زی او میچ کې دی حصه اخلي د دې دومره زیات د دیو په ژوند باندې اثر دی نو ماله دا هم ډېره غټه خبره وه او خیو کې یوه جینۍ ده څوک چې اوس په کالج کې ده هغه سبق وایي بله ده څوک چې پی سی بي له اوس هغه کوي کرکټ کوي نو که دومره هم دیو کې د سوچ کې لږ غوندې بدلون راشي چې زموږ که د جینکو سره ودرېږو دیو له همت ورکو نو دا ټول کور کې هغه کولی شي لږ غوندې چینج راوستی شي زه وایم دا هم ډېره غټه خبره ده دا که نه وایي چې ته ما له یو تعلیم یافته موره که زه به تا له یو تعلیم یافته دا خبره ده بالکل قوم درکم بالکل بالکل دا امپورټنټ دی چې موږ سره کالر دی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مسرت بیبي ستړې مه شئ د ما څنګه یې ښه تاسو تاسو ښه یې صحت ښه دی الحمدلله ټیک ټاک یو ډېر ښه موضوع ډېر ښه ډاکومنټري مو لیدله او ډېر فخر سره فون مو وکړو تھینک یو ویری مچ تاسو سمر بیبي आवाज راځي تاسو ډاکومنټري تعریف کوي مو سره بالکل ډېره مننه جی او مهرباني چې تاسو کال وکړو السلام علیکم میم السلام علیکم جی میم تاسو غونې خلک چې یې کنه نو انشاءالله پښتانه به وروسته نه پاتې کېږي دا تاسو چې کوم دی ذهن اجاګر کړو کنه دو ته دا دي چې دی جنۍ باره وځي کم از کم کور کې چې ناستې دی دماغ به ښه کېږي دا خبره یو ځای کې اوبه هم بلاړې وي نو سمیل پرېږدي نو نفسیاتي مریضې جوړېږي لا داسې صحت باندې یا غلط سوچونه راځي نو دا سوچ نشته خو تاسو خبره چې که رور او پلار کې دوره پاور وي چې هغې خور ته څوک څه نشي ویلی دا خبره ده جی بالکل پښتنې ډېرې غیرتي دي پښتنې ډېر محنت دي انشاءالله تاسو په شان ته چې ټیچنګ کوي که نه نو انشاءالله هغوی به ډېر مخته ځي او ډېر نما به وي انشاءالله تھینک یو مسرت بیبي تھینک یو ویری مچ ډېره زیاته مننه ښه دا راته وایي چې نیکسټ پلان لرئ تاسو اوس نجیبه یو د پښتو سندره مې ریکارډ کړې ده خو هغې کې لږ غوندې څه کار پاتې دی داسې څه سانګ دی لکه شینواړې لونګي هغې غوندې یو سانګ او بس امید لرم چې هغه به هم ډېر زیات په خلکو زړه باندې لګي دی هغې کې ځکه چې شینواړې لونګي نه کې اتڼ وګه نه اتڼ if you need anyone for اتڼ که نه هغه به هم زه بالکل 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 مې پکار دی او انسان ډېر زړه خوشحاله شي زه چې کله بهر ځم نو ماته کله کله د افغانستان یا پښتونخوا چې کله خلک وایي چې موږ دا سندره اورو او زموږ سترګو کې اوښکې راځي نو بیا مې ډېر زړه خوشحاله شي مقصد هم دا دی دله چې هغې کې یو شعر دی چې زه د سیلاب نه یره نه کړم په خپل همت به پورې غاړې له ورځم نو دې سره ښځو هم زړه کې لږ غوندې همت امید پیدا کېږي بالکل نو بس دې له مې سندرې ډېرې خوښې اوس سانګ باندې فیوچر کې به تاسو کار کوئ اوس مې شروع کړی دی امید لرم چې اختر پورې به هغه ویډیو هم تیار شي او ګانا دا خو لا خبره ده ډېره زیاته خبره ده مطلب عید یو ګفت به شي بالکل او هغه هم یو پلار خپل لور ته هغه سندره وایي ډېر ښه ډېر ښه ښه دا راته وایي چې څه وایي چې د سانګز امپیکټ چې وي هغه زیات وي خلکو باندې پښتنو کې چې کوم سندرې دي که نه دا د دیو د کلتور یو ډېر غټه برخه ده ډېره غټه صحیح ده بالکل ګډا شوه اتڼ شو سندرې شوې نو دا څنګه چې ما مخکې نغمه
سندرغاړي هغې سره مې الله هو کړی و زرڅانګې سره مې کړی دی نو چې کوم سندرې هغه امپیکټ یې د پښتنو باندې نو ورنه هر څه هیر شي ورنه خفګان هیر شي ورنه غصه پاتې شي نو دې له زه وایم چې سندرې چې دي او هغه هم که لږ غوندې فوک سانګ وي که نه څنګه چې ما واړوئ لاسونه مې هم کړی دی نو بیبي شیرینې نو دې ټولو سره ډیر زیات ماته لګي چې خلکو د بیبي شیرینې ما خپل ډېر لوی مقصد هماغه بیا د فیمیلز چې کوم دی هغې چې کوم لایف دی هغه د هغې چې کوم څه وتې چې د هغې لکه یو ښځه چې کوم ده کنټریبیوشن دی او هغې هغه بوج دی د لایف په هغې باندې چې کور سنبالي ډېر لرې نه اوبه راوړي هغه کور میلمانه ماشومان هر یو څیز هغې سنبالي اوس چونکې روژه را روان ده ما یو ویډیو کتله نو په هغې کې یو چې کوم اسلامي سکالر دی نو هغه دا وایي چې دا خواښې خر چې دي دا هم پکار دی چې لږ رحم وکړي په خپل انګور باندې ځکه چې روژه ماتي کې هر روژه ماتي کې لس میلمانه راوستل او هغه هغې له روژه ماتې تیاری نن بیا په عید کې همداسې چې کوم د اختر ورځ یا غریبه چې کوم دی څلوېښتو پنځوسو شلو کسانو له روټۍ تیاری نو د هغې اختر څه شو از هیومن بینګ نو دا ما دا ډېر زبردست یو پوینټ دی او خو زه داسې زموږ پښتني ښځې چې کوم دي هغه ډیلی بیسس باندې په کلو کې په دې ځایونو کې چې کوم دی هغې ته اته نهه لس میلمانه چې کوم دی خو داسې راځي او بیا دا چې کومې لوی فیملیز دي کوم چې ما ته بیبي شیرینې ویژوالز لږ مخې ته راځي چې سهار راپاسېږي دونه غټ انګړ جارو کوي یو څاروي ساتل او ما خیال چې 10-15-20 خلک صرف د هغې د خلک فیملی ممبرز وي او قدر یې هم نشته که نه نجیبه او مطلب زموږ چې دا نه به د هغې په تن ته ښایسته کپړه وګورې نه به څه ښایسته پیزار وګورې بلکل نو دا نن چې څوک او که بیماره شي نو ډاکټر ته به یې هله ځي چې بلکل د کټ شي بلکل نو نجیبه زه نن دې پروګرام کې تش دا ویل غواړم چې اکثر زموږ خویندې دا ګڼي چې کله پورې تعلیم یې نه کړي او ډېر غټ څه کارونه نه کوي نو هغه دیو چې کور کې سهار نه ماښام پورې کم کار کوي د دې قدر نشته دا که څوک د دې تش حساب وکړي چې د دې جنکو د ښځو وجې نه یو پوره کور سنبالي یو پوره خاندان سنبالي نو دا د دې یو ګڼي چې دا ډېر غټ کار کوي دا یا وړیکې کار نه دی او د دې قدر پکار دی چې هغې هغه خواښې دې کوي سخر دې کوي خاوند دې کوي دله چې څنګه چې اوس هغه خور خبره کوله چې دې ذهني د دې ډېر مسلې شي بلکل مونږ غواړو که نه چې زمونږ څه چې مونږ څه کار کوو لږ غوندې د څوک مونږ له شاباشي راکړي صفت وکړي دیو خو ټوله ورځ کار کوي او څوک یې نه او دې تا څه کړي خو ټوله ورځ کور کې وې که نه ته خو ټوله ورځ کور کې وې دا خبره ده دا خبره ده ښه جي اوس دا راته وایي چې دا څنګه ډاکومنټریز تاسو جوړ کړئ نو انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ده هغې له آیا د داسې ډاکومنټریز نه وروستو آیا هغې دا چې هیلپ وکړي څه داسې څه ارګنایزیشنز د لارې یا داسې څه مرسته د هغې پکار ده یا توجه چې کومه د هغه راځي نجیبه انټرنیشنل نه زیات زه غواړم چې څنګه چې دا پښتو کې دی که نه چې خپل چې زموږ کسان دي دې ګوري انټرنیشنل هغه تش دا مسله چې بیا زموږ خپل خلکو پورې هغه شی نه رسي ښه نو دا راته وایي چې خپل خلک کوم ځای کې دا فلم کتی شي اوس خو موږ په اسلام آباد کې خیلی او په دې PNCA کې خیلی او خو زه به دا غواړم چې دا څومره چې کلو کې بنده خیلی شي کوم چې تنظیمونه یې که نه کوم چې کارونه کوي نو هغې دا خپل پروګرامونو کې د دې هغه استعمال کوي چې هلته داسې ځینې ارګنایزیشنز داسې ځینې خلکو زه به اوس کوم انشاءالله دې له چې دا خو اوس مې جوړ کړی و خو اوس به زه غواړم چې دا په دې کلو کې د ښیي دی له چې په پښتو کې دی که نه نو هغې به په اسانه باندې بلکل پوهېږي نو دا به زه غواړم تھینک یو ویری مچ ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره مهرباني کور ودان جي تھینک یو جي لیدونکو یو ورکو رشانې پرې کړو واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ
वेलकम बैक टू पखेर पुख्तनख्वा लिदुनकु उज़ली बया ستړي مشي पखेर पुख्तनख्वा ته लिदुनकु स्पोर्ट्स چې کم دی هغه صحت لپاره زیات ښه دی داسې سپورټس چې هغه ستاسو چې دی نه یوازې ستاسو نوم د هغې سره جوړیږي ستاسو د سیمې ستاسو د خاورې ستاسو د ملک نوم هغې سره جوړیږي ځکه چې په نړۍ کې همیشه دا دي چې د ځوانانو دپاره د سپورټس سهولیات یا د هغې چې کوم دی فیسیلیټي زیات یو اپریشیټ کړي هغه ځوانان چې کوم سپورټس سره ته ځي او که تاسو وګورئ بهر همیشه یو کس که هغه انجینیر دی که ډاکټر خو د هغه یو نه یو سپورټس سره کوم دی هغه تړلی وي هغه خپل لایف کې چې کوم دی یو نه یو سپورټس چې کوم دی هغه فالو کوي هغه فزیکلی هغه لوبه کوي نو وخت سره سره چې کوم دی هغه ډیر سپورټس چې دی هغه راغلي دي خو داسې ده چې چونکې پاکستان کې صرف کرکټ باندې زیات فوکس دی نو ځکه نورې لوبې چې کوم دی هغه داسې هایلایټ نه دي خو په نړۍ کې چې کوم دی ډېرې زیاتې لوبې راغلي دي او خلک هغې له توجه ورکوي په هغې کې هغې ډېر زیات لوبغاړي هم لري اوس چې ما سره داسې یو میلمه په پروګرام کې ناست دی چې هغه لوبغاړی دی خو زه د هغې د انټروډکشن نه مخکې غواړم چې تاسو د ویډیو کلیپ وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې ما سره د کومې لوبې لوبغاړی ناست دی जनाब नमाज सरना से जनाब अम्माद हाशमी स्टडी मशी वेलकम जनाब खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अम्माद ये बताएं ये स्पोर्ट्स की तरफ स्काई डाइविंग की तरफ कैसे गए कैसे इंस्पायर हुए मेरा पहले हमेशा से बैकग्राउंड स्पोर्ट्स के अंदर आए मैंने स्विमिंग की मैंने कराटे की मैंने साइकिलिंग में रहा मैंने कॉम्बैट शूटिंग की मैंने प्रिसीजन शूटिंग की तो जब आप इस तरह की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से होते हुए आ रहे होते हैं तो इंसान हमेशा बेहतरी की तरफ जा रहा होता है सो मैंने भी सोचा कि किसी ऐसी स्पोर्ट्स में जाते हैं जो इन तो सारों को एक्सपेंसिव भी है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिल्कुल बिल्कुल बट थोड़ी सारों से हट के ऐसा क्या कि जो कराटे में और स्विमिंग में जो चीज़ नहीं थी और वो चीज़ आपको लगा कि वो स्काई डाइविंग में है तो वो ज़मीन और पानी में थे ये हवा में है अच्छा वो दोनों दो मीडियम्स आपने चेक कर लिए ज़मीन पे भी खेल लिया पानी में भी खेल लिया सब अब हवा की बारी थी ओके जी तो बताएं कि स्काई डाइविंग के लिए मुझे भी लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप नीचे छलांग लगाते हैं या जंप लगाते हैं तो वो जंप के बाद मतलब आप कह रहे हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए ली और इसके लिए आप ही कर सकते हैं या आम लोग भी कर सकते हैं अच्छा एक तो होती है टेंडम जंप जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्टर के साथ बंधे हुए होते हैं हाँ। और वो आपको जंप करवाता है तो सारा पैराशूट भी वो कंट्रोल करता है लैंडिंग भी वो करवाता है तो वो तो कोई भी कर सकता है जिसको एस्दमा या कोई एज सच बहुत सीरियस किस्म की कोई बीमारी ना हो वो कर सकता है पर जहाँ तक लाइसेंस की बात है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस मैटर करती है और उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है तो लाइसेंस लेने का पूरा प्रोसेस होता है आपको ट्रेनिंग करनी होती है एग्ज़ाम्स होते हैं रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ मैथ्स के कुछ इस तरीके के और फिर जो चेक जंप्स होती हैं वो आपको क्वालिफाई तो आपकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में यहाँ पे लोग करते हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे आप कमर्शियली स्काई डाइविंग कर सकें ओके जहाँ पे आम शहरियों को करने की इजाज़त हो तो मैंने जो लाइसेंस किया वो थाईलैंड से किया ओके तो कितना टाइम लगा आपको
अच्छा, जो मेरे पास लाइसेंस है, यूजुअली लोगों को ये 4 से 6 महीने लगते हैं ये लाइसेंस लेते हुए। मैंने ये 25 दिन में मुकम्मल किया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से था, तो मेरे लिए वो चीज़ें सीखना वगैरह बहुत आसान था। ओके, ये बताएं कि पाकिस्तान जब आप जाने के थाईलैंड के लिए, तो क्या अब अगर आपकी तरह और भी कोई नौजवान है और उनको भी सीखना है और उनको भी करना है स्काई डाइविंग, तो उसके लिए उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है कोई इंसान? बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। और अगर वो कोई बहुत इसलिए है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है या इतना एक्सपेंसिव खेल है या गेम है कि लोग कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान में तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसलिए उसके लिए इंतज़ाम नहीं है? अभी क्योंकि यहाँ पे कोई जगह बनी भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए खास अपनी जगह होती है? बिल्कुल बिल्कुल। या मरगरा हिल से ऊपर जाके नहीं फेंक सकते हैं? नहीं, वो स्काई डाइविंग नहीं, वो बेस जंपिंग में आ जाती है। देखिए, पूरा लैंडिंग एरिया चाहिए आपको, जहाज़ चाहिए, रनवे चाहिए, तो वो एक पूरी की पूरी जगह आप इस काम के लिए एलोकेट कर देते हैं। तो पाकिस्तान में अभी नहीं है। जो सबसे करीब आप जा सकते हैं वो UAE जा सकते हैं। इस खेल के लिए फ्यूचर क्या देखते हैं आप? क्योंकि जाहिर सी बात है आपको आगे जो फेस्टिवल होंगे, जो चैम्पियनशिप होगी, उसमें भी जाहिर सी बात है आप जाना चाहोगे, जाहिर सी बात। तो उसमें अगर पाकिस्तान में ही नहीं है उसके लिए, तो क्या फ्यूचर देखें? 2025 में स्काई डाइविंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रहा है। ओके, तो आई एम रियली होपफुल कि मैं उसके अंदर हिस्सा लूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। बिल्कुल, और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि पाकिस्तान को कोई स्काई डाइविंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट कर रहा है। पर जिस तरह आपने कहा कि ये बहुत महंगी स्पोर्ट्स है, तो अकेला तो वो फाइनेंशियल बर्डन मैं नहीं उठा सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कंपनी, कोई ब्रांड मेरे साथ अगर लिंक हो जाए, तो स्पॉन्सर मुझे आ जाए, तो वो आसानी हो जाएगी इस प्रोसेस के अंदर। ओके, ठीक है। अब जैसे कि आप स्काई डाइविंग जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्लेयर्स जो हैं हमेशा जो है वो प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे जाते हैं। मुझे पता चला पिछले दिनों कि वो तकरीबन कोई 1 घंटा फुटबॉल खेलते हैं। फिर ये तो आपके स्पोर्ट्स में भी ये है कि आपने बाकी गेम्स भी खेलनी है खुद को मेंटेन रखने के लिए? बिल्कुल, खुद आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस तो बहुत मैटर करती है। आप जिम जा रहे हो या आप कोई भी और स्पोर्ट्स कर रहे हो, आपने फ़िज़िकली फ़िट रखा हो। जहाँ तक स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग की बात है, तो जो प्रॉपर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल पे जा रहे होते हैं, वो एक दिन में 10 से 15 जंप्स कर रहे होते हैं। सो वो अगेन बात फाइनेंशियल उस पर आ जाती है कि एक एथलीट जो होता है वो मेहनत तो कर लेता है, बट वो समटाइम्स वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे थोड़ी सी मार खा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं अपनी ट्रेनिंग के बारे में कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, अगर वो चैम्पियनशिप के लिए आप रेडी हो रहे हैं, तो क्या है वैसे नॉर्मल डे कितनी और क्या ट्रेनिंग होती है? और फूड का भी कुछ है इसमें कि कुछ डाइट? देखें, कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो डाइट का तो हमेशा ख्याल रखता है। आप साफ़ खाएं, कम या वो इस तरह से कोई डाइट नहीं होती, बट साफ़ आप खुराक लें तो वो हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी आप खुराक लें, वो चीज़ मैटर करती है। जहाँ तक इसकी ट्रेनिंग की बात है, तो स्काई डाइविंग के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं कि आप फ्री फ्लाइंग करते हैं, जिसके अंदर आप ज़मीन की तरफ सर करके आ रहे हैं, हेड डाउन करके आ रहे हैं, या खड़े होके आ रहे हैं, या कोई और हवा में स्टंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है कि आपके पैराशूट्स बहुत तेज़ हैं, आप ज़मीन पे लैंडिंग बहुत तेज़ कर रहे हैं। तो वो दोनों की ट्रेनिंग पैटर्न्स जो हैं वो फ़र्क होते हैं। और भी इस तरह के मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं, तो हर जिस भी डिसिप्लिन का एथलीट होता है वो फिर उस हिसाब की उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। ठीक है। अब मुझे बताएं कि जैसे आपने स्पॉन्सरशिप की बात की कि अगर वो नहीं होगा तो मैं कैसे खुद को ले जा सकता हूँ 2025 तक जब चैम्पियनशिप होगी। तो मुझे बताएं कि गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे या प्राइवेट, क्योंकि हमने देखा है ना स्पोर्ट्स में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट इसमें कोई रोल अदा कर सकती है या क्योंकि अगर खेल नहीं है तो स्पोर्ट्स में कैसे उसको एक बजट दिया जा सकता है या इन्वेस्ट किया जा सकता है? गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकती है, प्राइवेट इदारे भी सपोर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल्स वो कर सकते हैं। और उनको सपोर्ट करने के फ़ायदे में उनके लिए एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ। उनकी मशहूरी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है कि जो हमारा पैराशूट है। गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी ये स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नहीं है, तो और कोई प्लेयर तो नहीं होगा इसमें ना, तो गवर्नमेंट को भी अपना इंटरेस्ट देखना होगा। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी एक बच्चा है जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी एथलीट जब जाता है तो वो ना सिर्फ देखिए, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएगी बाद में, आपके मुल्क की रेपुटेशन बेहतर होगी, कल को और लोग आपके मुल्क, आप यहाँ पे जब मैं अगर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आता हूँ तो यहाँ पे भी ड्रॉप जोन बनेगा, इन्वेस्टर्स उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि जी यहाँ पे भी हमने स्काई डाइविंग करवानी है। जब यहाँ पे स्काई डाइव सेंटर बनेगा तो बाहर के ममालिक के लोग जंप करने के लिए आएंगे, बाहर से इंस्ट्रक्टर्स भी आएंगे, तो पाकिस्तान की इनफैक्ट टूरिज़्म पूरी की पूरी बढ़ रही होगी। सही। तो ऐसे इसके अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट जो आप फॉलो करते हैं, कुछ पसंद है आपको? मैं मोटर स्पोर्ट्स भी फॉलो करता हूँ, मैं सारी खुद खेलते हैं कोई स्पोर्ट्स?
स्विमिंग करता हूँ मैं, स्विमिंग और कराटे दोनों बिल्कुल मैं करता ओके सही है। मैंने एक मूवी देखी थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें जो 3 दोस्त होते हैं तो वो फिर ये कहते हैं कि स्काई डाइविंग करते हैं, जिसमें उनको फिर मेरे ख्याल में कुछ दिन उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये सारी चीज़ें और वो करते हैं। वो कहते हैं ये सबसे बेस्ट जो है तो एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का। तो वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल, स्काई डाइविंग हर शख्स को एक बार ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा। चाहे वो टेंडम करे या वो लाइसेंस की तरफ जाए, पर टेंडम लाजमी करनी चाहिए। आपका ज़िंदगी को लेके पर्सपेक्टिव आपका बदल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हाइट फोबिया होता है, या वैसे ही बंदा सोचता है कि यार मैं जहाज़ से जंप लगाऊंगा 100 चीज़ें गलत हो सकती हैं। और हवा तो इतनी तेज़ होती है ऊपर जाके, बिल्कुल, तो सारा मुंह जो है स्किन और सारे बाल सारी चीज़ें वो उड़ रही होती हैं। तो हाँ, तो ये भी कोई उसके अपने आप लोगों की लिमिट है कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं आए, मतलब वहाँ से उससे ऊपर से जंप नहीं लगाना। तो 15 कोई लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, एक्सटर्नल सप्लाई कोई नहीं है, तो 15,000 के ऊपर नहीं आप जा सकते, क्योंकि 15,000 के बाद फिर आपको ऑक्सीजन चाहिए। उससे नीचे में आप कहीं पे भी जंप कर लें। 15,000 से नीचे ऑक्सीजन नहीं आपको एक्सटर्नल चाहिए होती, उससे ऊपर फिर आपको एक्सटर्नल ऑक्सीजन चाहिए। लड़कियाँ भी होंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लड़कियाँ होती हैं स्काई डाइविंग में। अच्छा ठीक है, सही है। सो अभी हम चलते हैं शाव पखली तरफ था और गुरु ची शाव पखली की जमुक चिकम शाफ्त है जकी आगा से तैयारी जनाब जकी सा सुडिश तैयार दे। वाह बिल्कुल मैडम, संगा में स्टार्ट के वेले हो डिफरेंट टेस्ट में जुड़ कर लो। बेसिकली उज़्बेक डिश दे ډېر مزدار تیار کړی ما خیال چې اکثره خلک چې کوم دی شاټینګ یا د تبل سوی وو تو کې ها پوټا کلیجی ډېر خلک تیاری خو هغه سالن غونه کې تیار کړه خو نن چې د تاسو زکی چې کوم دی ډیفرنٹ سټایل کې هغه تیار کو شکل یې ډېر زیات خلک یې نام شور چې ډېر زیات ټیسټ یې زګه چې پرون کم د مزیدار حلوا تیار کړو. اوس پرون باران نو نه اسلام آباد کې باران دی او حلوا ټوله ختمه شوه. نو پرون دی زمونږ چې کوم د منډه اپیسوډو د دوشنبه کوم اپیسوډ چې پرون تیر شوی که تاسو په سیمو کې هم لکه د اسلام آباد غونې بارانونه یو حلوا تم زړه کیږي، نو تاسو هغه راوباسئ د چڼو د دال نه حلوا جوړه کړې، تاسو به ډېره زیاته خوښه شي. سو تھینک یو ویری مچ زکی، ډېره زیاته مننه. सो अहमद मुझे ये बताएं कि अभी आप पाकिस्तान में हैं, सो पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग हो नहीं सकती, तो अगर आपने चैम्पियनशिप के लिए तैयारी करनी है तो आपको वापस थाईलैंड जाना पड़ेगा, या और कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं तैयारी के लिए? ट्रेनिंग के लिए जो ममालिक मशहूर हैं वो दुबई मशहूर है, रशिया मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, थाईलैंड, ये सारे ममालिक मशहूर हैं. और जब स्काई डाइविंग की जो ट्रेनिंग है वो आप किसी एक मुल्क के अंदर रह के नहीं कर सकते. हर मुल्क में विंड स्पीड्स आपको फ़र्क मिलेंगी, हवा की स्पीड, मॉइस्चर जो नमी है हवा के अंदर वो आपको फ़र्क मिलेगी. तो उसके अंदर जो आपका पैराशूट होता है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. तो ये ज़रूरी है कि आपको हर तरह की सिनेरियो का एक्सपोजर हो. खुदा ना खास्ता पैराशूट नहीं खुलेगा तो रिज़र्व होता है हमारे पास, रिज़र्व पैराशूट भी होता है, तो हम रिज़र्व को खोल लेते हैं. ओके अच्छा, मुझे बताएं कि आप पैसे तो कह रहे हैं कि इसमें लगने चाहिए क्योंकि एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इस पैसे कमाए भी जा सकते हैं? बिल्कुल कमाए जा सकते हैं. इसमें 2-3 रास्ते हैं. या तो आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं. दूसरा, आप वीडियो फ्लाइंग के अंदर जा सकते हैं कि जिस तरह आपने देखा कि मेरी भी वीडियोस बनी हुई हैं तो वो किसी और ने बनाई हुई हैं, तो वो ऑब्वियसली वो वीडियो बनाने के वो पैसे लेते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है. फिर तीसरा, अगेन आप अगर एथलीट हैं तो वो आपकी पूरी वो स्पोर्ट्समैन वाली लाइन आपके लिए खुल जाती है. सही, थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत ज़्यादा शुक्रिया. ढेर ज़्यादा मनना ज़की सासुम, ढेर ज़्यादा मनना सऊलीदन को दाव ज़मंग ने प्रोग्राम इंशाल्लाह कल चुंद खीरी सबब ताब से बिया मुलाकात की खपल ढेर ज़्यादा ख्याल साथे द अल्लाह पमान.